السلام علیکم د موږ لیکچرز نوې سلسله فزیکس په پښتو ژبه کې د سره حاضر یم زه احسان مروت د فزیکس اسسټنټ پروفیسور او تاسو ګورو موږ یوټیوب چینل فزیکس وذ احسان نن به موږ د اف اس سی کلاس سیکنډ ایئر ټاپک الیکټریک فیلډ اینڈ الیکټریک فیلډ لاینز تفصیل سره ډیسکس کوو. اول به موږ الیکټریک فیلډ ډیفاین کو چې الیکټریک فیلډ څه ته وایي. It is the region around a charged particle in which it attracts or repel a test charge when brought into that region. فرض کړئ موږ سره یو پلس کیو چارج ده، نو هغه نه غیر چاپیره هغه ریجن چې که هغه ته موږ یو بل چارج پارټیکل راوړو نو دا چارج پارټیکل به هغه باندې فورس لګوي، نو دغه ریجن ته موږ وایو الیکټریک فیلډ. الیکټریک فیلډ یو ویکټر فیلډ ده. اوس موږ الیکټریک فیلډ انټنسټي ډیفاین کو. The strength and direction of an electric field at any point is known as the electric field intensity at that point. فرض کړئ دا موږ سره یو پلس کیو چارج ده او د غیر چاپیره دا ریجن د الیکټریک فیلډ ده، نو دغه الیکټریک فیلډ چې په اني پوینټ باندې الیکټریک فیلډ چوره سترانګ ده هغه ته موږ الیکټریک فیلډ انټنسټي وایو. فرض کړئ موږ سره دا یو پوینټ ده یا دا بل پوینټ ده، نو دغه پوینټ باندې دې پوینټ باندې یا اني پوینټ تاسو بل اخیستی سو په هغه باندې الیکټریک فیلډ چوره سترانګ ده، دې ته موږ الیکټریک فیلډ انټنسټي وایو. په میتھمیټیکل لینګویج چې موږ دا داسې ډیفاین کو: the intensity of an electric field at any point is the force per unit positive test charge placed at that point. فرض کړئ موږ سره یو کیو چارج ده او هغه غیر چاپیره الیکټریک فیلډ ده، نو چې کوم دلته موږ پوینټ کنسیډر کړی و که په هغه پوینټ باندې موږ یو ټیسټ چارج راولو کیو ناٹ، نو دا سورس چارج کیو به په دې ټیسټ چارج کیو ناٹ باندې څومره فورس لګوي دې ته موږ الیکټریک فیلډ انټنسټي وایو. نو الیکټریک فیلډ یو ویکټر کوانټیټي ده، نو دې به ډایرکشن هم وي چې په کوم ډایرکشن باندې د سورس چارج په دې ټیسټ چارج باندې فورس لګوي په هغه ډایرکشن چې به الیکټریک فیلډ سټرینث وي. د دې میتھمیټیکل فارمولا به داسې سي: electric field intensity is equal to force on unit positive test charge. په سیستم انټرنیشنل چې د الیکټریک فیلډ انټنسټي یونټ نیوټن پر کولم ده، نو دا یونټ څرنګه راغلی ده تاسو ته د الیکټریک فیلډ انټنسټي ډیفینیشن پته ده چې الیکټریک فیلډ انټنسټي د فورس پر یونټ چارج برابر دی، نو فورس یونټ نیوټن ده او چارج یونټ کولم ده، لہذا د الیکټریک فیلډ انټنسټي یونټ نیوټن پر کولم ده. یا دا یونټ موږ داسې لیکلی سو چې وولټ پر میټر. موږ سره د الیکټریک فیلډ انټنسټي یو بله فارموله ده: الیکټریک پوټنشل ډیوایډډ بای ډسټنس. نو پوټنشل یونټ وولټ ده او ډسټنس یونټ میټر ده، لہذا موږ دا یونټ وولټ پر میټر هم لیکلی سو. بوث آر ایکویلنٹ، یعنی دا دواړه یونټ په خپل منځ کې سره برابر دي. دا به موږ څرنګه ثابتو؟ فرض کړئ موږ یونټ واخیستله نیوټن پر کولم. اوس که چیرې دا موږ په میټر باندې ملټیپلای او ډیوایډ کو، نو دا به موږ سره دغه صورت چې راشي: دا نیوټن میټر د جول برابر ده، جول پر کولم پر میټر بسی. جول پر کولم موږ سره د وولټ برابر ده، نو دا به موږ سره وولټ پر میټر راشي. د الیکټریک فیلډ انټنسټي ډایرکشن به څرنګه معلومو؟ الیکټریک فیلډ انټنسټي موږ سره یو ویکټر کوانټیټي ده او دې ډایرکشن به هغه طرف ته وي چې کوم طرف ته په یونټ پازیټیو ټیسټ چارج باندې فورس لګیږي چې کله هغه چارج موږ په الیکټریک فیلډ چې چیړدو. دا اوس موږ سره یو سورس چارج ده چې موږ کیو سره ریپرزینټ کړی ده او د غیر چاپیره الیکټریک فیلډ ده. نو که دې چې موږ یو ټیسټ چارج کیو ناٹ دلته چیړدو، نو دا سورس چارج کیو چې کوم ده دا به په د ټیسټ چارج باندې فورس لګی. نو دا چې کوم طرف ته په د باندې فورس لګی، نو الیکټریک فیلډ انټنسټي به په دغه ډایرکشن چې وي. always from positive charge مطلب outward of positive charge، یعنی د الیکټریک فیلډ انټنسټي به پازیټیو چارج نه outward ډایرکشن چې وي. اوس که چیرې موږ سره یو سورس چارج وي کیو،
او موږ په هغه الکتریک فیلډ چې یو ټیسټ چارج کیو ناٹ شیردو نو دا سورس چارج کیو به دا ټیسټ چارج ریپل کوي لہذا the electric field intensity به outward of the source charge وي always to negative charge مطلب inward to negative charge کچې موږ سره د سورس چارج نیگیټیو وي او د په فیلډ چې موږ یو پازیټیو ټیسټ چارج کیو ناٹ چیردو نو دا سورس چارج به دا ټیسټ چارج خپل ځان طرف تر اټریکټ کوي لہذا دغه صورت چې به د الکتریک فیلډ انټنسټي ډایرکشن inward to the negative source charge وي اوس په موږ دا ډیسکس کوو چې د سورس چارج او ټیسټ چارج چې څه فرق تا سورس چارج چې شته وایي د چارج that produces electric field یعنی چې کوم چارج الکتریک فیلډ پیدا کړی هغه ته موږ سورس چارج وایو ټیسټ چارج چې شته وایي the charge that is used to detect or measure electric field یعنی چې د سورس چارج الکتریک فیلډ میر کولو یا ډیټیکټ کولو لپاره کوم چارج موږ استعمالوو هغه ته موږ ټیسټ چارج وایو دا ټیسټ چارج به دوه خصوصیات وي دا به موږ همیشه د لپاره پازیټیو اخلو کنډیشنلی او د دې میګنیټیوډ به ډیر زیات سمالي پر سمال چې د خپل الکتریک فیلډ به نیګلیجیبل وي electric field intensity due to a point charge یعنی دا یو پوینټ چارج لوجه نه به د الکتریک فیلډ انټنسټي ایکسپریشن څرنګه نو بای ډیفینیشن مشتپته ده چې الکتریک فیلډ انټنسټي فورس پر یونټ پازیټیو ټیسټ چارج ایکوال ده دا فورس په چوره وي د فورس وال ویلیو به موږ کولم لانه اخلو فرض کړئ موږ سره یو سورس چارج ده کیو دا د هغه الکتریک فیلډ دا او د په الکتریک فیلډ چې موږ سره یو ټیسټ چارج ده کیو ناٹ چې هغه سورس چارج نه په آر ډیسټنس باندې پروت ده اوس دا سورس چارج به دا ټیسټ چارج کوم فورس سره ریپل کوي هغه کولم لا مطابق F is equal to K Q ناٹ یو چارج Q دا او بل چارج Q ناٹ دا divided by R سکویر کچېرې دا ویلیو موږ دلته په الکتریک فیلډ انټنسټي ډیفینیشن چې پوټ کو نو موږ سره به دا ایکسپریشن داسې راشي اوس دا Q ناٹ او Q ناٹ په خپل منځ سره کینسل سي او موږ سره به الکتریک فیلډ انټنسټي ایکوال راشي د KQ divided by R سکویر کچېرې دا موږ ویکټر فارم چې لیکل غواړو نو په ویکټر فارم چې با موږ په د الکتریک فیلډ انټنسټي باندې ایرو نشان اچو او دا KQ divided by R سکویر میګنیټیوډ دا نو د سره به ډایرکشن د پاره یونټ ویکټر اچو نو د الکتریک فیلډ انټنسټي ډایرکشن به کوم طرف ته وي ډایګرام نه واضح ده چې د سورس چارج به د ټیسټ چارج ریپل کوي په دغه ډایرکشن چې نو الکتریک فیلډ انټنسټي به په دغه ډایرکشن چې وي چې په کوم ډایرکشن چې په ټیسټ چارج باندې فورس لګیږي نو دا الکتریک فیلډ انټنسټي د آر ډیسټنس الانګ دا لہذا د الکتریک فیلډ انټنسټي ډایرکشن به هغه وي چې کوم د پوزیشن ویکټر آر ډایرکشن دا او د ډایرکشن موږ آر یونټ ویکټر سره ظاهرو نو کدا موږ د میګنیټیوډ سره ولیکو نو ویکټر فارم چې موږ سره الکتریک فیلډ انټنسټي ډیو ټو ا پوینټ چارج ایکسپریشن داسې راشي د اکویشن نمبر 1 E is equal to KQ divided by R square دینه موږ ته دا پته لګیږي چې د الکتریک فیلډ انټنسټي د سورس چارج ډایرکټلی پروپورشنل ده یعنی الکتریک فیلډ انټنسټي ډیو ټو ا پوینټ چارج د سورس چارج میګنیټیوډ باندې ډیپند کوي په ټیسټ چارج باندې ډیپند نه کوي او ټیسټ چارج دلته په د ایکسپریشن چې نسته د K کانسټنټ دا او الکتریک فیلډ انټنسټي د R سکویر سره انورس ریلیشن ده موږ داسې لیکلی سو چې E is inversely proportional to 1 over R سکویر الکتریک فیلډ انټنسټي انورس سکویر لا فالو کوي چې کله ډیسټنس زیاتیږي نو انټنسټي به کمیږي اوس به موږ دا ډیسکس کوو چې د الکتریک فیلډ به څرنګه موږ ریپرزینټ کوو یا دا ټاپک داسې هم ټایټل کېدلی شي چې الکتریک فیلډ لاینز څه شی دي نو الکتریک فیلډ چې کوم دا موږ په ایمیجنری لاینز سره ریپرزینټ کوو هغه لاینز ته موږ وایو الکتریک فیلډ لاینز یعنی دا
خیالي یا تصوراتي لاینز دي. Electric field lines show path followed by a unit positive test charge in the field of source charge. The electric field lines موږ ته هغه لار شوي چې په کومې لارې باندې با یونټ پازیټیو ټیسټ چارج موشن کوي، یعنی د باندې به فورس لګیږي کوم ډایرکشن چې کله د موږ په سورس چارج وال الیکټریک فیلډ چې چیردو. electric field lines important چې کوم پراپرټیز دي اب اوس موږ یو تفصیل سره ډیسکس کو. په اول نمبر start from positive charge، یعنی electric field lines positive charges نه start کیږي یا originate کیږي. تاسو ډایګرام چې کتلای سو چې موږ سره دا یو positive charge دا او electric field lines دنه radially outward دي. په دوم نمبر باندې end on negative charge، یعنی electric field lines په negative charge باندې terminate کیږي یعنی ختم کیږي. اوس ډایګرام چې کتا سو ګورو دا موږ سره یو نیگیټیو چارج دا الیکټریک فیلډ لاینز له بار نه روان دي او په دې نیگیټیو چارج باندې ختم سي. په دریم نمبر باندې کلوز لاینز مین سترانګر فیلډ، یعنی چې چیرته د الیکټریک فیلډ لاینز یو بل ته نږدې وي نو هلته به الیکټریک فیلډ سترانګ وي، او چیرته چې الیکټریک فیلډ لاینز یو بل نه لرې وي هلته به الیکټریک فیلډ ویک وي. تاسو کتلی سو چې موږ سره یو سورس چارج ده او هغه الیکټریک فیلډ تاسو ته په ډایګرام چې لیدلای سي. نو د الیکټریک فیلډ لاینز چې کوم ریجن چې یو بل سره کلوز دي، فرض کړئ دلته موږ سره په دغه پوینټ باندې د لاینز ریلیټیولی یو بل ته ور کلوز دي، نو دلته به فیلډ څه شی وي سترانګر به وي. او د دې په مقابله چې کچېرې موږ دغه ریجن ته وګورو نو دلته به الیکټریک فیلډ ریلیټیولی ویک وي، دلته به سترانګ وي دلته به ویک وي. چې چوره تاسو د سورس چارج نه لرې جو دا لاینز به یو بل نه لرې کیږي او فیلډ به ویک وي. څلورم نمبر باندې نیور انټرسیکټ، یعنی electric field lines can never intersect each other. It means that the field is unique at any point. electric field lines کله یو بل انټرسیکټ کولای نسی سره. د پازیټیو چارج نه الیکټریک فیلډ لاینز داسې روان ده او د بل پازیټیو چارج نه داسې را روان ده، نو دا یو بل ریپیل کی او خپل لار بدله کی، دا لاین دالې لاړ سي او دا لاین دالې لاړ سي، دا به کله هم انټرسیکټ کوي نه سره. اوس کچېره د الیکټریک فیلډ لاینز یو بل کراس کولای سلای، تاسو دې ډایګرام ته وګورو دا یو Q1 چارج دا یو Q2 چارج دا، دینه الیکټریک فیلډ لاین را روان ده او د Q2 نه را روان ده، او په دې ریډ پوینټ چې تاسو ته ښکاري په دې باندې یو بل سره دو انټرسیکټ کړه، دا پوینټ اف انټرسیکشن ده. بیا به د دې څه مطلب وي؟ The field would have two directions at that single location which is physically not possible. چونکه electric field intensity موږ سره یو ویکټر کوانټیټي ده، نو د پوینټ اف انټرسیکشن باندې به د الیکټریک فیلډ دوه ډایرکشن وي، او داسې کله هم نسی کېدلی یو ویکټر په یو سنگل پوینټ باندې دوه ډیفرنٹ ډایرکشن وي، نو دا فزیکلی پاسبل نه ده. لہذا د الیکټریک فیلډ لاینز دا ډایګرام چې موږ جوړ کړی ده دا ممکن نه ده، دا بالکل د سره غلط ده او الیکټریک فیلډ لاینز انټرسیکشن نسی کولای. پنځم نمبر باندې strike metal surface perpendicularly، یعنی د electric field lines چې کله metal surface طرف ته روان وي نو دې باندې به obliquely نه strike کوي، یعنی دا electric field line را روان ده نو دا چې کله د metal surface باندې کله لګي نو دا به دلته 90 ډیګري انګل باندې لګي، دا داسې کوږ نسی ورته راتلی، داسې سیخ به ورته راځي، نارملی به ورته راځي. د دې وجه چې ده د دې وجه دا ده چې که دا چیرې داسې ابلیکلی په دې باندې راتلی سلی نو دا نیګیټیو چارج ته به دغه طرف نه الیکټریک فیلډ لاین راځي او دغه نیګیټیو چارج ته به داسې سټریټ راځي، نو دا به یو بل سره انټرسیکټ کوي او الیکټریک فیلډ لاینز کله هم انټرسیکټ کولی نسی، لہذا دا به میټل سرفیس باندې پرپینډیکولرلی سټرایک کوي په اچې ژبه. او شپږم نمبر باندې electric field intensity will be zero inside a conductor. نو یو کنډکټر چې نه electric field intensity به همیشه د پاره زیرو وي. ولې؟ ځکه چې د electric field lines چې کوم دي دا میټل سرفیس نه نسی پاس کېدلی، هغه نه تېرېدلی نسی، دې له وجې نه کنډکټر چې انساید یعنی نه electric field intensity زیرو وي، ځکه چې هلته electric field موجود نه وي. لکه دا electric field lines د پازیټیو چارج نه را روان دي
نو چې چوره نیگیټیو چارجز په دې کنډکټر چې دي دا به خپل طرف ته اټریکټ کی د نیگیټیو چارجز به اپر سرفیس ته ورچک سي او دا الکتریک فیلډ لاینز به په دغه نیگیټیو چارجز باندې ټرمینیټ سي. نو دلته به په نیگیټیو چارجز باندې ختم سي، دا له مخ ته به نه تیریږي. اوس دلته چې کوم دا الکتریک فیلډ لاینز راوتلي دي دا نیگیټیو چارج چې کله پاس لاړه نو دو لاندې پازیټیو چارجز پرېښله، نو دا دغه پازیټیو چارجز نه راوتلي دي هغه لاینونه کنډکټر نه ندي پاسلی. په 7 نمبر باندې یونیفارم الکتریک فیلډ. د الکتریک فیلډ به کله یونیفارم وي چې کله موږ سره دوه پیرالل پلیټس وي او هغه اپوزیټلی چارج وي، نو دو ترمنځ چې کوم ریجن دا په هغه چې به الکتریک فیلډ یونیفارم وي. تاسو کتلی سو چې موږ سره یو پازیټیولی چارج پلیټ تا او بل نیگیټیولی چارج پلیټ تا. نو دا پازیټیولی چارج پلیټ نه به الکتریک فیلډ لاینز سٹارټ کیږي او په د نیگیټیولی چارج پلیټس باندې به ټرمینیټ کیږي. دا الکتریک فیلډ لاینز به پیرالل وي، نو دا به نه یو بل ته ورنږدې کیږي چې الکتریک فیلډ سټرانګ سي او نه به یو بل نه لرې کیږي چې الکتریک فیلډ ویک سي. نو د دې پلیټو ترمنځ چې کوم ریجن دا دغه چې به الکتریک فیلډ یونیفارم وي، ځکه چې دا لاینونه پیرالل دي او ایکولی سپیسډ دي، یو بل نه لرې کیږي یا نږدې کیږي نه. ډیره مننه چې تاسو موږ دا لیکچر ویډیو وکتله. که دا ویډیو نه تاسو ته څه فایده رسیدلی وي نو دا ویډیو لایک کو، خپل کلاسمیټ سره شیر کو او د موږ چینل فزیکس وید احسان سبسکرایب کو. ان شاء الله داسې نور لیکچر به تاسو ته ډیر زر موږ اپلوډ کو. خپل جان خیال ساتو. الله په امان.